یو کس تپوس کړی چې زه په خوب کې د شیطان نه ډېر پریشان یم سهل راته وښیه. یو خدا ده چې په خوب کې د شیطان نه پریشانه کېږه. ما خوب کې د شیطان نه پریشانه کېدل کدای کې تا باندې غسل اوړي نو غسل کو په دې کې ګناه نشته ځکه چې دا د خوب حالت دی. البته تا ته پکې تکلیف ته مشقت ته نو په دې به الله پاک اجر او ثواب درکړي. بل دا کو چې کله وده کېږي نو دغه وخت کې آیت الکرسی وایا او 3 قل رستی یو ځل 3 واړه وایا په لاس وی چوف کو لاس د سر نخپو پورې پټول بدن راکاږه بیا وایا بیا دغه سي چوف کو لاس پټول بدن راکاږه بیا په دریم ځل وایا بیا دغه سي وک. نو امید ده چې په دې کې به کمی راشي. بل مونږ د خپلو مشرانو نه استادانو نه اوریدلې دي چې دې کې یو مجربه نسخه بلم ده چې هغه زمونږ اکابرو ازموده کړي ده. هغه دا چې څو وخت سملې نو په سینه باندې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نوم په ګوته ولیکه. داسې په دې ګوته باندې داسې عمر دا په سینه باندې ولیکه عین میم ری. نو دې سره هم شیطان تختی ځکه چې دا وته د الله رسول فرمایلی چې ای عمر ته چې په کومه کوڅه باندې ورننوځې نو هغه باندې که شیطان را روان نو شیطان لار پرېږدي هغه کوڅه هغې نه وتښتي بلې ته لاړ شي. نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نوم نه به هم شیطان ګبراویږي نو بیا به کم راځي. دا تجربه وکړه.